أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وخفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بعذاب على غضب وللكافرين عذاب مهين. الله کتاب دے او الله پدې کې باک نه کوي چې مثال بیان کړي وړو کې شي کړه غټي مثال مثال لپاره د وزارت د مسلې وي مثال به ذات مقصود نه سره به غټ وړو کې وګوري. بیا د آیت نمبر 28 نه بیان د امر با د فار ترغیب د مسلې د وګورو چې دا مسله نه مانه الله کتاب ما نشته کړی دویم د زمک منافع تعالی پیدا کړی دریم تن معزز په ملائکو ګرځولې څلورم ستانه لغشته نکنه شو هم متماب کړی نو کې پته فون بالله کینه بیا آیت نمبر 40 نه سلوي ختم نه رستو تر آیت نمبر 97 پورې تر آیت نمبر 96 پورې دا درم باب دی په دې کې خاص خطاب کوي بنی اسرائیل خاص کړی دي د څو وجو یو دا چې دی داود ایمان کوله نو دا ترغیب ورکړي چې ګور د ایمان داوا کوي د ایمان مسول نه اول نه مانی دا دی داوا کول چې مون کتاب والے نو دا ول ترغیب ورکړي چې د کتاب داوا کوي مون کتاب والے بیا ول قران نه مانی دارنګ دی داوا کوله دی چې موږ د پیغمبرانو اولاد یو نو ترغیب ورکړي چې پیغمبر اولاد نو بیا ولې د خدای کتاب نو ول توحید نو دوی خو مسره ټول توحید و نو دا خاص کړی دي د ټولو خلقونه د پاره د ترغیب چې تا کو نور نه متاسو معنی کنه نو په دې کې شپږ خطابات کوي
بني اسرائیلو ته رنبه خطاب بطور رنبه رکو بطور تمهید و په تمهید کې د یهودیانو درې پلیتای وي چې دا حقیقت کې د هغې اصول د بېایمانۍ وو تحریف کتمان د حق او ترک عمل د هغې مقابل د مؤمنانو درې ښه اوصاف صبر سره د ایمان بالآخره اشاره دي ته چې دغه قسم خلک پیدا شي چې دین پټوي حق پټوي ګډوډتیا کوي او بل ته خپل نه کوي تاسو دای مقابله کوئ دای رد به کوئ مصیبتونه به راځي تکلیفونه به راځي او تاسو باید کې صبر کوئ ولې څه چالو کو تکلیف ولګو نو په دا ایسه چې کله خلاص دا سبق به بند شي ګوره ښه او چې زه کوم دا بند شي دا تاسو بیا زه کوم چې تاسو یادېږي اوس به دا بندېږي سبا به لرز کوي بیا موږ مخکې ته یادوو زم دا ذهن کې ستاسو مکمل کین د ستاسو وینه کې د ګډ وډ کومه چې دا نه یېرېږي بیا نه دا ضرور تفصیلي وایم ګل تاسو کوی نه بل دا تاسو دا نه لیدلی چې دا روزان شاته وایي خو دا چې ستاسو ذهن کې دا کیني کنه چې دا موده چې بس تاسو قرآن زده کېږي به نو اته نعمتونه یو نجات من فرعون دویم نجات من الغرق دریم اعطاء الکتاب څلورم عفو القتال قتل پنځم آیات بعد المناس شپږم تذلیل الغمام اوم انزال المن والصلاه وتم انفجار والحجر من الحجر دوه نعمتونه او د دې رانه او دویمه او تتمه بالزجر او دې رانه
دا دوه آیاتونه چې 88 پورې په دې څلورم خطاب دی دا په ترقۍ د مخکې نه ښه چې اوامر او نواهی خو فریده چې هغې باندې عمل نه کو بلکې د پیغمبران نه من وجل وی دا دور پلید خلق دی اوس هم حق ورس وجني که وسې وشي څوک چې توحید بیانوي وجني که وسې وشي نو دا د مخکې نه په طریقه انکارهم من انبیاء سابقین انکار دی د پخوانو پیغمبرانو ولقد آتینا موسی الکتاب فتاکثر ورکړو موږ موسی علیه السلام له تورات وقفینا من بعد برسل اور پسې کړو موږ پس دغه نه نور پیغمبران قفا یقفو معنی ورپسې تل قفا اصل کې د سټ نه رابره دا کفره یې رستو دې ته کفا وایي عریض القفا هغه سړي ته چې دغه د کفره سپاټي نیغی هو عریض القفا وقفینا من بعد رسل لکه سورة المؤمنون کې راځي آیت نمبر 44 کې ثم ارسلنا رسلنا تترا پیغمبران راولېږل یو بل پسې مسلسل پې در پې تترا 4 نمبر آیت کې سورة المؤمنون ثم ارسلنا رسلنا تترا بیا مې راولېږل پیغمبران خپل تترا متواترین یو بل پسې دارنګه دلته موږ معنا وکړه ما د حد نه مو پورته کوي لکه څنګه چې عیسی علیه السلام د حد نه پورته کړو خدای توب ته رسول د بندګیرت نه نو فإنما انا عبد پس یقینا زه بنده زه عبد ما زه اله نیم ما نه اله جوړ نه کوي چې لکه نن سبا وایي حاضر ناظر دی مشکل کشا دی یا رسول الله مدد ما نه اله جوړ نه کوي فإنما انا عبد فقول عبد الله ورسوله ما ته د الله بنده د الله پیغمبر وای نه حضرت علی رضی الله نبی اسلام چې یا علی زه پتا کې د عیسی علی السلام نمونه وینم بعد خلق بتا د هر نه پورته کې کتاب الوهیت او رسول کې شیعاګان ورسو یا علی مشکل کوشیا یا علی مدد اب بعد خلق با تابع الزامونه ولګي لکه خوارجو کنزل وته کافر وته وي خوارج نو د اولیاء په باره کې هم دغه دوه نظرې دي سم بعد خلک خدای توب ته رسول دي لکه بریلیانو ټول اولیاء او بعد خلک وته بدر دوی لکه غیر مقلدین شو دارنګ دا مسلمین وغیرہ شو مسلمین خو سوی خکیگی ورور ماده شکر ده واتینا عیسی ابن مریم البینات اب مضبوط کرو مدلرا
ورکړه مونږه عیسی علیه السلام زوی د مریم لانو ابن الله نو ابن مریم البینات واضح دلالین پیغمبر ما پیغمبر کړو نو په یهود راځو ویدنا بروح القدس مضبوط کړه مو د الله امداد نکړو د په جبرئیل امین چې بل امداد ته محتاج وي نو الہ نشي کېده الګ د بل نه ده افا کلما جاءکم رسول هر کله چې راشي تاسو ته یو پیغمبر بما په هغه احکام باندې لا تهوا انفسکم چې نه خوښي هغه احکام له تاسو زړونه استکبرتم تاسو اراده کوي نه منئ ثم فریقا کذبتم دروجن کوي تاسو یو ډلې لره او فریقا تقتلون او نه تاسو یو ډلې لره د رسول نمراد دی دا کې اکثر مفسرین نبی اسلام اخلي چې د تاسو راغله د تاسو راغه بعد احکام نه مني نه مني اوسما یو عالم د الله د کتاب بیان کوي په کې داسې احکام بیان شي چې د بل مولا د طبيعت خلافي هغه نقصان یې نه مني وای نه منم دا لکه توحید مسله په واده خلک نه انکار کوي بعد رسالت نه انکار کوي بعد د اجرت نه مسله انکار کوي چې کم لکه مخکې تیر شو د یهود بارکه افتؤمن ببعض الكتاب تكون ببعض آدم ور 85 کې یهودم دغه طریقه چې کوم باندې طبيعت به منل چې کوم د طبيعت واغه نه منل نو یار کله چې راغی تاسو ته پیغمبر اسلام دا مانم خلک کوي پاغه احکام چې نه منل تاسو زړونو نه فتن کول تاسو زړونو هوا يهوي او هویا يهویا د دوړ دغه ناراضي هوا يهوي معنا غردیدل هویا يهویا معنا فتن کول په قران کې دا په دوړ مانو راضي هوا یار کلا چراغ تاسو پیغمبر اسلام بما پاغه احکام لا تاوان پوتکوما چې نه پتن کول ساتړو توحید نه پتن کو اجرت مسله نه پتن کولا د مړو ریدل دا ورل پدې کې تاسو نه پتن کولا استکبار ته نو تاسو انکا اراده کو د اراده پر لفظ استکبار راړو دا ولا اول ابتدا ذکر په اول کې ځان غټو غني بیا
اړو پته لګي اچرات د شرکا او د فرقو باطله کو دا په لکونو په دشمنان په دشمندانو خو یو دشمن دی مخ په زرګون دشمنان پته نه لګي څوک دشمن دی نو وجل ډېر زیات وجلو په یو ورځ کې ابو عبیده بن جراح ذکر کوي وای ما نبی اسلام ته پوښتنه نبی اسلام ماته تر غرمې پور دی چې سوره 15 سال غالبا پیغمبران وجلو کنه دورس 43 وجلو بیا چې هغه غرمې نه بعد ای شاګران شروع هغه ته بلا شی وجل په یو ورځ کې ډیر شی وجلی اوسمه کو وشي د دې پروشه دا د امیانو سره معنا اوله یو پاڼه واپس راشي سورۃ غاف دغه ته مؤمن ته آیت نمبر 83 دغه د مولیانو تایید فلما جاءتهم رسلهم ارجع چرال دیتا پیغمبران دی بالبینات فواده دلائل توحید بیان کو خدای کتاب بیان کو فرحو تو خوشاله شو دی بما پاغوان عندهم چې دی څخه من العلم د علم نه موږ له خپل علم کې موږ شپږ سلوم کړ موږ څه قرآن موږ فقه ویل موږ فقه وو کنه موږ نور کتابونه څه کو قرآن ته موږ ساجت ته فلما جاءتهم رسلهم هر کله چې رال دیتا پیغمبران دی دیو جن کم الک چې دا سبقونه وي دا نوٹ کوي ځان سره دا علوم وي د قرآن د قرآن خدمت دی بالکل نشي کول دا نوٹ کوي ښه نشي کول دی بیا سپک ګوري قرآن ته قرآن ورته سپک ګوري بیا فلما وی علوم خو دغه دی موږ دغه علوم د چا دي دا خو د یونانیانو د ایرانیانو علوم دي خان زموږ علوم خو قرآن دی فلما جاءتهم رسلهم هر کله چې رال دی ته پیغمبران دی بالبینات ها کو مخکې قرآن ویلی بیا د نور علوم وي نو بیا نقصان ولور کوي بیا به ګلک تکبر راشي خو ډېر نه خو چې د اول نه د علومو کې سره قرآن ته نشي کېناستی هر کله چې رال دی ته پیغمبران دی بالبینات فواده دلائل توحید باندې د الله کتاب بیان کا توحید بیان کا فرحو خوشحال دی بما پاغه باندې چې دې ته علم د علم نه
یعنی هغه علم چې پاک د الله معرفت نو هغه علم چې هغه د الله د قربت د لپاره ذریعہ نه و هغه علم چې هغه د جنت د سبب لپاره سبب نو اکوان خوشحال شو لکه صرف نه او سره په جنت تور شي یو سره منطق او فلسفه د جنت تلل شي یو سره فقه ویلې او توحید باندې فقه د جنت تلل شي ان هغه علم چې هغه دوم نمبر کې دی ایوان خوشحال شو او بي نمبر کې کامل د الله کتاب توحید هغه پرې خو نو حق بما كان بيسدون دیو نه شیخ وی کنا در حال خود و تعینا تمام اندری فرصت مشغول قدام سلم و قاضی مبارک میں خری رنج در تحصیل منطق میں بری چند خوانی حکمتی یونانیان حکمتی ایمان یا راہم بخوان لوح دل اسف اللہ شیطان بشو اے مدرس درس قرآن ہم بگو کنا در حال خود اے ناتا اے نیم گڑیا اے ناقصہ خپل ځان ته وګوره اندري فرصت تو مشغولي قدام د فرصت د چمله به دي میاشت ژوند یا د کال یا دوه کالي اخر به خرج شي ته پس کې مشغول شې سلم قاضي مبارک میں خری سلم قاضي لاس کې غسي ارنج در تفصیل منطق میں وری اخافه جرما علوم ځنه کړ ما منطق فلسفه ځنه ما صرف نه ځنه کړ چند خانی حکمتی یونانیان سو پر یونانیان علوم کا عدد اڑمی ادی ایرانیانو حکمتی ایمان یاراہو خوب خوان دی ایمان کتابم لگو آیا کانا دا اللہ کتاب دے راشد دیتم کی نکانا لوح دل اسپل ہے شیطان بشو در تختہ دی شیطان دی متیادو نوین زمڑا ساسا بڑبان شیطان متیاد کریش دا علوم تطلع علوم ہے درد اے مدرس درد قرآن ہم بے
چې د قرآن ته نه کینم دا لعنتي دی. د الله د رحمت لعنت د رحمت ضد کې لفظ دی. دا د الله د رحمت نه بند شوی دی کم بخته. ابولا چې ما ته نور لومړي د څه کوم قرآن دا لعنتي دی. د دې د کفر انکار د الله کتاب. فقلیلا ما یؤمنون، نو ډیر لږ د ایمان راړي، ډیر لږ د ایمان د ډیر معمولی. دا لومبه خطابو ولقد آتینا موسی الکتاب، فاکثر کړو موږ موسی علیه السلام تورات، او ورپسې کړو موږ دغه نور پیغمبران، او ورکړو موږ عیسی علیه السلام د مریم ته وعده دلالت توحید، او مضبوط کړو موږ دله په جبرئیل امین سره. افا کلما جاءکم، هر کله چې راغی تاسو ته پیغمبر اسلام په هغه احکامو چې نه پسند کول ستاسو زړونو، هویه نه ده، استکبرتم، تاسو ځان غټ کړی اعراض وکړو. ففریقا کذبتم، نو دروژن کوله به تاسو یو ډله دروژن کول. دا کفر دنیا نه ختم کو. فلما جاءهم، هر کله چې را دیتا جاء کې فاعل نبی علیہ السلام، هر کله چې را دیتا نبی علیہ السلام ما پاغه صفاتو وار عرفو چې دی په جنت چې او د اخري پیغمبر دی. کفروا به، انکار وکړه نه دا غنه دی. فلعنت الله علی الکاذبین، نو لعنت دی د الله په منکرینو باندې. نبی صاحب په غلب لعنت مو وای. درې د اغلا کړي او د اغلا وکړه نبی اسلام معاف کو، بیا وکړه بیا معاف کوم. دریم د نبی اسلام مال صحابه مال عنا سور لله نبی اسلام نه دا څه کوي په مسلمان رو باندې لعنت مو خیر دی.
د حدیث کې که د عقل په نظر وګورې د درات سترګه نو دی خو پیغمبر امین نه منه دی خو چې اخري پیغمبر به راځي په منګه کې تا ته ما ویلو آیت نمبر 85 کې چې دی کې یهودیان په دې خیال راغلو مدینې ته چې اخري پیغمبر مدینه کې پیدا کیږي نو موږ دلته راځو چې په موږ کې خدای پیدا کړ د خدای یقینو چې اخري پیغمبر موږ کې پیدا کیږي نو چې کله دی هلته راغله مکې ته مدینې ته او اخري پیغمبر اسلام یې ولید نو دی دغه پسې راغله ورپسې آیت نمبر 90 کې تفصیل پې کومه نو دا خو د درات نه خلاف دی د حدیث چا جوړ کړی دی واشه چې نسألک بحق النبی الامی نه پیغمبر امی خو نه مانو ای خو من کې برادي واشه په دې وتوا د حدیث دو یو سند دی ایو متن دی ولکه سند بیان کوي تاسو متن خو خلاف دی د قران دا کوي خو اخیری پیغمبر په خپل په یهودیان ودان تامیان نه وي او مولا ځان تامی وایسه ایو سند دی نو په سند دی کې عبدالملک ابن هارون ابن عنطرة عبدالملک ابن هارون ابن عنطرة امام بخاری وی منکر الحدیث دی وی امام دار قطنی وی هما ضعیفان که عبدالملک دی او که هارون دی دا دوړوي کمزور دي ابن مبارک و ید الحدیث عبد الله مبارک و ځان به حدیث منګړت حدیث به جوړول شیخ رحمت الله الزامی جواب کوي وای وسیله ثابت شو مولیان وای وسیله ثابت شو کوم ځان ثابت شو وای دا یهود وای د نبی سم په سوال نه کوو شیخ ته لیکلی دی یو کرخه فانی لک من کبرایک و مبارک شه مشران مبارک ما هو تاسو مسلمان تاسو یهودیان وخته یهودیان چې سوال کو یهودیان هډیر کارونه دین پروشي کولا حق ای پټو ګډوډتیا د حق ای کولا پیغمبران غي وجل دا دلیل یهودي دلیل دی یهودي خو دلیل نه دی و یهودیان به سوال کو به یهودیان خارته یهودیان باندې قرآن مونږ رد کوو نو شیخ ته لیکلي مولیان ته په د خپل البصار کې فانی لک من کبرک مشران مبارک شوه موږ مسلمانان تاسو یهودیان خو شکر یهودیان دا په دل کې پیش کړي ولما جاءوا هر کا چراغی تا کتاب ادم شان کتاب طرف د الله نه تصدیق کوي دا کتاب چې دې سره او دای من قبلو په خوا یستفتحون الذين كفروا چې تر د فتح وکړو په بعثت نبی به بعثت نبی سلام پاکستان چې کافران دي نور کله چرا دیتا پیغمبر اسلام ما پاغه صفاتونه باندې ما تر وضاحت کی صفاتونه باندې خلکو ما د فرض غیر ذلقول راضي نو ما د نبی اسلام ته اشاره نبی اسلام غیر ذلقول الله استغفر الله ما تر وضاحت کیږي صفاتو امن سر ذات راضي ها فلما جاءوا ارکا چرایتا نبی اسلام ما پاغه صفاتونه باندې عرفو جو فی جندل کفرو بی انکار وکړه د پیغمبرانو دا غنره فلعنت الله الکافرین لعنت الله په منکرونو باندې بیسا مشترو بد هغه شی
دین با خپل پیسې لګې پیسې بغټي په بل په نوکرای ګټه په ځمېداري ګټه په تجارت ګټه څنګه ملګر ټول هم د کمیشن دی په خپل لاس پیسې ګټه په دین لګاو بس چې ډېر ګټي ډېر لګاو لګ ګټي لګ ګټل په دین باندې نش په دین باندې نو غوسه مولا ته په دې دی مونته بي سما بد غشش ترابي چې ورکړي پایبان خپل ځانونه یعنی خپل ایمانونه هغه بد شیدار چې ايک پورو بما چې کوپر وکړه بما پاک کتاب ما چر لګلو الله دا به دا ولي کوپر وکړه د وجه ضد نه او د دې دا چې ان ينزل الله چې راولېږي الله د خپل پدې قرآن او رسالت علامه یې پاچا چې خو د خپل باندېګان نو فباءوا بغضب على غضب غیر مغضوب دي دراګیر دی په غوسه سره د فاضل یو غوسه به الله مخ کې نوا چې حق پټ کړو امیان ته قرآن نه بیانو یو غوسه به مخ کې نه اوس په ډبل غوسه شو چې اوس چې حق پرس قرآن بیان کړي د خلاف شروع ورکدی پاغي باندې خپل ځانونه اشترا د ازدار نه خرڅول غسل ورکول ټول معنی دي اشترا به چې ورکه پای باندې خپل ځانونه خرڅ کا پای باندې خپل ځانونه ان د دیو جی یک پرو چې انکار وکړه پاک کتاب ما چې را لګلو الله پاک پیغمبر چې را لګلو الله بغیر د وجه زد انار نه وجبل وجنوا اینا د الله دی وجنا چې را دیږي الله د خپل مهربانتیانا یعنی پیغمبر او قرآن پاک چا چې خو د خپل اوسم لکه د الله مهرباني چې په چا شیخ په کتاب ته کېنی د دې ته غوسه راغلی و يهودو ته اوسم يهودو ملګرو ته غوسه چې امیان ولې په قرآن پوه شو نو فباءوا نو راګیر دې په غوسه سره تفاصیل غوسه اول غوسه په وا چې د خدای د کتاب نه انکار کو دا نه بیانو شرکیات بدعات خورل دین فروشي کوله خدا اوس په ډبل غوسه دار چې کله د حق پرستو خلاف شروع کوم وللکافرین د فرد منکرین د قرآن د فرد منکرین توحید د فرد منکرین رسالت عذاب رسوا کون کریں ولقد آتینا موسیٰ الکتاب اور یقیناً دیتی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کامل کتاب ایمانیات پر وقفینا من بعدی برسل اور پیچھے لگا ہم نے اس کی پیچھے اس کے بعد برسل اور پیغمبروں کو اور دیتی ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو واضح دلال توحید پر وَيَدْنَاهُ اور مضبوط کیا تھا ہم نے اس کو
या इमदाद की थी हमने उसकी बिरूहुल कुद्स जिब्रील अमीन के साथ। अब अकुल्लमा जब कभी वफकुल्लमा जब जाकुम आ गया तुमको पैगम्बर नाम बिमाउस उन अहकाम पर कि तुम पसंद नहीं करते तुम्हारे दिल उसको, इस्तकबर तुमने एराज किया। फरीकन कदबतुम तो जुटलाते तुम एक ग्रोह को, जुटलाते तुम एक ग्रोह को, और कत्ल करते ग्रोह को, कत्ल करते एक ग्रोह को। वह कालू अवायद कुलूबुना गुल्फ जमगा फर्दू की दिल हमारे फर्दों में है, यानी हम अमी लोग हैं। वह कालू और कहते हैं कुलूबुना गुल्फ दिल हमारे भरी हुए इल्म से, न फर्दे में न भरी, बल्लानहुमुल्लाह बल्कि लानत की अल्लाह ने उन पर भी कुब्रन की बसाव की इनकार के। फ़क़लील मा युमिनून पर बहुत थोड़े लोग ईमान लाते हैं अल्लाह की किताब पर। और जब आ गया उनको अज़ीमुश्शान किताब अल्लाह की तरफ से तस्दीक करने वाला लिमा उन किताबों का माम जो उनके पास थे। वह कानू थे मिन क़ब्ल पहले एक कुरान से यस्तफ्तिहूना फतह तलब करते थे नबी अलैहिस्सलाम के बेअसत के साथ अल्लज़ीना कफ़रू काफिरों पर जब आ गया उनको नबी अलैहिस्सलाम उन सिफात के साथ अरफू की पहचान गए उन सिफात को, कफरू भी तो इनकार किया उससे कि हाँ ये वो पैगम्बर नहीं है। वलम फलानतुल लिल काफिरीन पस लानत अल्लाह की मुनकिरीन पर। बिइस्सा माश्तरो बहुत बुरी है वो चीज, इश्तरो भी कि बेच दिया उन्होंने उस पर, यानी दे दिया उन्होंने उस पर अपने आप को, अपनी ईमान को। वो बहुत बुरी चीज क्या है अयकफुरू कि कुफर किया बिमा उस किताब पर अंज़लल्लाह कि भेजा अल्लाह ने। बग़य क्यों कुफर किया, बग़य जिद इनाद की वजह से। ये जिद क्यों की, अयुनज़्ज़िलल्लाह कि भेजा अल्लाह ने मिन फ़ज़्लि अपने मेहरबानी से कुरान रिसालत अला मैशा जिस पर चाहता था अल्लाह अपने बंदों में से। फबाऊ पस गिर गए बिग़ज़बिन गुस्से के साथ अला अज़ाबिन ऊपर गुस्से के। गुस्सा तो उन पर था अल्लाह का पहले से, लेकिन डबल मग़ज़ूब हो गए। वलिल काफिरीन और मुनकिरीन के लिए अज़ाब मुहीन, अज़ाब रसवाई वाला।